بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستاسو دینی مسائل او داغه حل سره لسمه برخه کې موجود دی حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلمه الله تعالی. ستاسو کوم سوالات را لګلي دي دغه جوابات هغه ذکر کړي. مفتی صاحب د پنځیر کلی برچم نه بسور ور تپوس کوي دی وی چې روجي په حالت کې نه روجي نیولې ده او په دې حالت کې هغه احتلام شو، غسل په فرض شو. چونکه غسل کې خو بخله کې اوبا چولا فرض دي او غړغړه کولی نو دوی ک بل فرض تقدیر ز روزي په حالت کې غړغړه اونکم او خله کې صرف اوبا چم درې زلاو مطلب دا چې پوز چې کم سر ته اوبر رسول دا اونکم خپل حدود نه تجاوز نکم په دې یاره چې وب بدن لاړ شي نو دوی ک روزه ما تکم اغه نه بعد دا غړغړه بیا وکم نو آیا دا غسل بو شي کنه دا غسل چې کم ما مخکې کړ دا وشو کافی دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. روجه په حالت کې احتلام وشو نو غسل کولو کې به غړغړه نه کوي او پوزه کې اوبو اچولو کې به هم احتیاط کوي چې اوبه د پوزې د نرم اډوکي نه باره لاړې نه شي ځکه هلته نه بیا حلق ته کوزېدی شي او دماغو ته هم رسېدی شي. روجې په حالت کې دی چې کوم غسل وکړه بس دغه کافي دی. روجه ماتي نه بعد غړغړه یا پوزه کې اوبه اچول دغې ته ضرورت نشته. زمون عام خلک چې کوم دی دا یو غلط فهمای کې دی هغه وایي چې یاره که چېرته کې روجه کې موږ ته داسې تقاضا راغله د غسل او دغې کې بیا چونکې غړغړې کولی او پوزه کې اوبه اچولی نو وایي چې هغه به بیا څنګه وي نو یو خدا چې ګوره خوله کې اوبه اچول مزمزه او بل پوزه کې اوبه اچول استنشاق بیا ټول بدن باندې اوبه اچول دا فرض دي. نو سړی خوله کې اوبه واچولې پوزه کې اوبه واچولې ها بله خبره ده چې هغه سنت ده او سنت دا ده چې دې کې مبالغه کولی په ډکه خوله باندې غړغړه کولی او بیا پوزه کې اوبه اچول بر اډوکي ته رسول چې تریو شي هغه مبالغه ده او صرف خوله کې دې اوبه واچولې او پوزه کې دې اوبه واچولې بس تا فرض خو ادا شو. نو روجه کې دغه بیا چې یو ځل بس دغه غسل وکړه هغه کافي دی. روجه ماتي نه بعد بیا دوباره د غسل یا پوزه کې اوبه اچول یا غړغړې کول دغه ضرورت نشته. دا بل تپوس ته بام خیرو نه لیاقت لري ورکی دیو چې زما بابا او ګردو مریضو ګردې ختم شي وي نو چونکه روجي نیولې نشوي په شرم شوال باندې هغه وفات شو نو اوس مونږ دا سوچ کوو چې دغه فدیه د چې روجي پاتې شي دغه ورکو دا په کومه طریقې ورکو جایز طریقه سره لګا خجی ګوره یو سړی داسې بیماری کې مبتلا دی چې د هغې د وجې د هغه د روجو طاقت نشته چې هغه روجي ونیوي او د رمضان فرض روجې هغه ونه نیولې او بیا هغه بیماری کې وفات شو نو چونکې د صحت زمانه خو د ونه مونده نو په ده باندې د روجو فدیه هغه لازم نه ده. لہذا دا چا چې سوال کړی دی نو د بابا چونکې په خپله بیماری د وجې نه هغه روجي په هم نشوي نیولی طاقت یې دومره نو چې روجي نیولې وي او بیا وروسته د روجو د قضا هغه مهلت هم ورته میلاو نه شو نو دوی صورت کې د دې بابا د روجو فدیه په ده باندې لازم نه ده. جي دغه شانې ملته جلته بل سوال عبدالله بھائی لندخوړ نه کوي دی چې یو هلک دی هغه ذهني توازن ټیک نه دي مازغه کار نه کوي صرف مور پلار پیژني استاد یک دوه کسان خاص دغه نشته خو والدینو منع کړل چې روجي بنه نیسي نو اوس آیا د روجو نه پس دا چې کوم روجي د نه دی نیولي د نیولو قضا یا کفاره دا په څه طریقې باندې کوي آیا د بیا که خشو نیسي به او کنه خنه شو څه طریقه به لري؟ ګوره جي څوک چې د هغه ذهني توازن هغه ټیک نه دی او د هغه د روجې او د مونځ هغه تمیز هغه نشي کولی نو دوی صورت کې خو هغه چونکې د مونځ او د روجې مکلف هغه نه دی د دې وجې نه په دغه حالت کې چې څومره مونځونه یا روجې د پرېښودي دي د هغې کفاره یا د هغې فدیه د چا په ذمه باندې هم لازم نه ده هېڅ چا باندې نشته. ها که روجه او مونځ د هغې په میاس کې یعنې د روجې او د مونځ د فرضیت باندې څه ناڅه دی پوهېده بیا شرعاً قضا په هغې باندې لازم ده قضا به یې راګرځوي بیا که پوهېده اله ذهني توازن ښه شو. جمال آباد نه عبدالباقر ورته تپوس کوي چې حافظ صاحب دی تراویح کولی نو هغه یو ځل 2 رکعت پسې 3 رکعت ته پاسېده 2 رکعت یې وکړو خو 3 نه پاسې پوه نه شو بیا چې بیا هغې کېناستو سلام یې وګرځو نو دا تراویح د دې وشو که نه دوباره به کوي؟
داسې صورت کې جی چې په دریم رکعت باندې هغه کېناستو قاعدې ته او بیا په دریم رکعت باندې سلام وګرځو، نو د مونځ اعاده په دغه کس باندې ضروری ده. 3 رکعاته نفل د هغې اعتبار بني چې به 3 رکعاته وشو، نه اعاده په ده باندې ضروري. او چې کوم قرآن شریف دې کې لوستی دی د 3 رکعاتو کې، نو د هغې راګرځول هغه ور باندې هم ضروري دي. او جی فتاوا رحیمیه دا مسئلې لیکلې را څلورم جلد صفحه 420 باندې چې کوم سبق ویل لري د 3 رکعاتو کې هغه اعاده ور باندې ضروري دي. شامی هم دغه شان لیکلي جی. که بالفرض د 3 رکعت مطلب دغه کې رجوع کې لکه سره 2 رکعت کړي دي او دریم لپاره خیال راغی چې 3 رکعت 3 رکعت کې خو جی بیا مسله ده که پاسې ده کنه هغه کې بیا د علماء خبرې شته. دا بل تپوس ته رستم خان د کلانه کوي د دم دغه سي تپوس ته دی چې تراوی کولې 2 رکعات او خیال نو دریم لپاسې دو دغه دوران کې د یاد شو چې خو دا خو دریم رکعت دی دی وخت به څه کوي آیا واپس رجوع وکړي او کنه بس ماتي بدم. یو سړی د سجدې نه مخکې کده ته یاد شو نو بس دې پورن کینی دغه پس د سجدې نه مخکې چې وته یاد دی نو بس دې کینی او بیا سجده سهو به وکړي. دا فتاوا دارالعلوم دیوبند دا مسئلې لیکلې راځي یاد وترال هر څه ټیم خو تر سجدې نه مخکې وته هر څه ټیم را دی بس دې بیا په خپل ځای باندې کینی او بیا په اخر کې سجده سهو وکړي. او قبل فرض دریم نه پاسونه بیا قربانه تاسو چې کوم عزتمندو دغه تاسو سوالات چې تاسو مفتي صاحب لاره لګلو مفتي صاحب هغه تفصیلی تاسو جوابونه درکړو. کبي هم تاسو داسې سوالي د رجوع متعلق اعتکاف متعلق ذهن کې سوال لازم نو زموږ واتس اپ نمبر په سکرین باندې چلیږي تاسو فیل فورم ته واتس اپ باندې راسند کړئ ان شاء الله العزیز راتلونکي وخت مفتي صاحب دغه تفصیلی جواب تاسو درکړي. زه اجازه غواړم ان شاء الله سبا ملاقات کو تر هغه پورې اجازه غواړو. فی امان الله.